السلام علیکم ملګرو، زه ام فضل نبی. ملګرو دی وخت موږ په سوات په میګاوره کې یو موجودو چې د درې ورځو هلته زموږ یو ورکشاپ شروع دی د کلایمټ چینج حوالې سره د میډیا ورکشاپ دی. نو موږ هغې دی وخت اوس بریک شو د ټي بریک شو، نو هغې دغه نه موږ لږ فایده اخلو چې کوم ځم په نوښار کې دا کم هلچل جوړ شوی دی په سوشل میډیا باندې. ګودش د دو راسو چې د پرویز خان متعلق دی چې هغه خلک ان شاء الله کمینګ سون او څوک څنګه پوسټ ورکړي څوک څنګه پوسټ ورکړي، نو هغه په حوالې سره ډېر هلچل جوړ شوی دی او هر سړی دا پوښتنه کوي چې یاره څه کېږي په نوښار کې به څه ملاویږي د پرویز صاحب متعلق خلک انټرسټ پکې ساتي. نو په دې دغه نه موږ لږونه فایده وشته او موږ لږونه د ویډیو دغه خپل دغه چې کوم دی نو دا موږ شیر کول غواړو. ملګرو دې وخت کې د پرویز خان متعلق دا خبره کېږي چې پرویز خان چې کوم دی نو هغه یو اهم عهده ته ملاویږي، سات سات دا خبره کېږي چې هغه مسلمون ته هم روان دی، دا خبره هم کېږي چې دغه پیل پارټي ته هم روان دی، دا خبره ورسره کېږي چې په جمیعة العلماء سره دغه خبرې فایدل شوي دي. په هغې مختلفو دغه باندې هر څه مطلب څومره خپلې خبرې کېږي، هر څه څومره خوله نو دومره خبرې هغه خبرې خو زه دا خبره کوم هغه دا خبره ورسره کېږي چې یاره د عهده ملاویږي. نو موږ په دې هکله باندې د قریبي ذرایعو سره دا خبره کوو چې پرویز خان چې کوم دی نو ډېر ژر به چې کوم دی د وفاقي حکومت یو حصه جوړېدي. دا خبره کېږي چې هغه به ډېر ژر د وفاقي حکومت یو حصه به شي او څه به شي لکه د مشیري دغه د وزیر داخله محسن نقوي دغه مشیر به شي، د کې پي دپاره دغه مشیر خاص به وي. نو هغه شان دی به په حکومت کې لږ دننه وي او بیا به چې کوم دی نو څو میاشتې بعد د کوم د سینټ دا کوم سیټونه چې خالي کېږي دا څه وخت بعد نو آی کې به دی به د سینټ دغه ورکړي سیټ به ورکړي او دی به د محسن نقوي غوندې د وزیر داخله به شي. دې دی وکړي چې د پرویز خان متعلق دا کومې خبرې کېږي دا حقیقت وي، خو زمونږ دا خبره موږ تاسو سره شیر کول غواړو ځکه چې هر سړی دا پوښتنه کوي هر دغه باندې چې موږ سره ټلیفون یې کوي، څوک ملګري دې رابطې باندې موږ سره مسلسل رابطه باندې دي تپوسونه کوي. نو موږ دا خپل خبره دا کوو چې دغه شان خبرې موږ اورېدلې دي او خدای دې وکړي چې پرویز خان چې کوم دی نو هغه د حکومت حصه جوړه شي، ځکه ټول عمر په حکومت کې تېر شوی دی ټول عمر او د هغه سره راتلو سره د په علاقه کې یو هلچل جوړېږي، یو ترقیاتي فنډونه د هر څه قسمه چې کوم دی نو دا راتلی شي د هغه سره تړلی شي. ځکه چې کوم موږ په یو کال کې وکتل نو هېڅ موږ د نوښار دپاره دغه شو الټه نقصان شو، یعنې هغه دغه چې کوم دی فنډونه دغه شول ریوایز شول فیس شول چې کوم ملتوي شول هغه فنډونه چې کوم هغه منصوبې هغه جوړې کړي وي هغه ټولې منصوبې نن بند دي، په هغې باندې کارونه بند دي، د هغې فنډونه ورکول شوي دي. دې دی وکړي چې پرویز خان چې کوم دی بیا د حکومت یو حصه شي او دا د نوښار د ترقۍ دغه چې کوم دی دا پایې بیا یو ځل روان شي. نو موږ دا څو خبرې تاسو سره شیر کول غواړو. ډېره مهرباني. والسلام.